فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله جل جلاله فرمایي څوک چې د خپل رب د لیدلو او ثواب اراده لري نو نیک عمل دی وکړي او په عبادت کې دی بل څوک د الله سره نه شریکوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى شركائي عن الشرك فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو الذي أشر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي زه د شریکانو څخه بے پروا یم. څوک چې په خپل عبادت کې بل څوک زما سره شریک کړي زه د هغه عمل څخه بیزاره یم. علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په ورځ د قیامت چې شک پکې نسته الله جل جلاله اولین او آخرین انسانان سره جمع کړي نو یوه ناره وسي چې هر چا په خپل عمل کې بل څوک د الله سره شریک کړی وي نو د هغه څخه یې ثواب وغواړئ. الله جل جلاله د شریک څخه بې پروا ده. کم څوک چې شریک د الله سره کوي الله جل جلاله دغه څخه بې پروا ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله أما إني لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولكن أعمالا لغير الله والشهوة خفية. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي چې زه پر خپل امت ډېر داسې بیریږم چې شرک به وکړي نه داسې چې د لمر یا سپوږمۍ یا د بت عبادت وکړي بلکې نیک عمل به د غیر الله د پاره کوي او بل پاغه خفي شهوت څخه بیریږم. باید موږ تاسې د ریا او د شهرت لپاره عبادت ونه کړو. ریا کول کوچنی شرک دی. ریاکاری کول ډیر بد عمل ده. په اعمالو کې اخلاص کول ضروری ده او د ریا څخه ځان ساتل ضروری دي. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي هغه فرمایي وای ته غم ده د لږ عمل مخوره چې ما لږ عمل وکئ بلکې غم ته د چش وخوره د قبلېدې وخوره دا عمل قبول سو که نسو قبول. قال علي ابن ابي طالب لا تهتم لقلة عمل واهتم لقبول. حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي ته غم د دې مخوره چې ما لږ عمل وکئ بلکې غم د دې وخوره د قبلېدو غم وخوره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ابن جبل أخلص عمل يجزك منه قليل. رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه تويل ورته فرمایل خپل عمل خالص کړه د الله د رضا د پاره عمل کوا لږ عمل هم کافی ده ستا د پاره لږ عمل وکې دا عمل ستا د پاره کافی ده خو ته باید خپل عمل د الله د رضا د پاره وکې. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نیت المؤمن خیر من عمله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای نیت د مؤمن دا د تر عمل خیر او غوره ده. یعنی د مؤمن نیت تر عمل غوره او بهتره ده. قال ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يؤتي باعمالك جبال تهامه فلا تزين شيئا. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د قیامت په ورځ به د سړي اعمال لکه غر تهما دومره معلومیږي لکه غر چې په سر راخصي دون عمل به معلومیږي مګر په وزن کې به هیڅ نه معلومیږي ځکه نیت یې پکې خراب وو د به خپل عمل بل چاته شوی. ریاکاری به په عمل کې کوله باید موږ تاسې د ریاکاري څخه ځان وساتو چې کوم عمل کوو هغه به د الله د رضا دپاره کوو. داسې عمل به کوو چې هغه به خاص د الله د رضا دپاره وي. باید د خلکو ته خپل عبادت به نه ورښیو نه به د ځان د شهرت دپاره عمل کوو نه به ما او تا د دې دپاره کوو چې خلک ما ته حاجي صاحب وایي یا عالم صاحب وایي یا مفتی صاحب وایي یا قاری صاحب وایي یا تهجد گزار وایي یا ذاکر راته وایي یا روزتی راته وایي. باید موږ تاسې داسې عمل وکړو چې الله د رضا دپاره یې